أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین کرام، کوم حدیث مبارک چې مونږ ولوست دا زمونږ خپل د سلسلوار درس نمبر وار حدیث مبارک دے چې عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما د حدیث مبارک راوی دے عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روایت دے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مبارک فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان هغه څوک دی د چا د لاس او د جبې د ضرر نه چې نور مسلمانان محفوظ وي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، او اصلی مهاجر هغه دی چې پریک دی هغه څیزونه چې الله جل جلاله ته منع کړي. هذا لفظ البخاري، دا لفظ بخاری شریف دی. کوم الفاظ چې په مسلم شریف کې دي نو دلته اوس بیانې چې ولی مسلمین او د مسلم پر روایت کې دي قال داسې ویلي دي چې ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، چې یقینا یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې ای المسلمین خیر، په مسلمانانو کې د ټولو نه بهترین څوک؟
نو په جواب کې ورته وفرمایل چې قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. محبوب علیہ السلام فرمایل چې کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان داغه د جبی او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې. په دې حدیث مبارک کې کوم چې راوی د حدیث مبارک د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما، نو دا عبد الله صاحب د عمر بن عاص بن وائل زوی د خپل والد صاحب نه مخکې ایمان راوړ او د مبارک د حضور صلی الله علیه وسلم په اجازت باندې احادیث لیکلي. د احادیث نبویہ صلی الله علیه وسلم کاتب الحدیث چې دا غي حدیث او تعداد 200 حدیث د نبی علیہ السلام دي لیکلي. د مبارک ډېر لوی عالم او لوی متقی او لوی عابد د الله جل جلاله د یری نبی ډېر جړل دا غي په وجه په اخر عمر کې د سترګو مبارک نظر لاړ نابیناش او په 3 هجری کې په طائف یا مصر کې د مبارک وصال شوه دی. دا تاریخ د مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې ذکر کړی. حدیث مبارک کې راغلی دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم یعنی کامل مسلمان چې لغتن او شرعن په هر قسمه مسلمان وي، دا هغه مؤمن دی چې د بل مسلمان غیبت نه کوي، کنځلي ورته نه کوي، الزامونه پې نه لګوي، چغلي نه کوي، د دوه مسلمانانو منځ کې چغلي نه خوري، دارنګې څوک وهي ټکوي نه، د هغه خلاف څه تحریري کاروایي نه کوي. یعنی دا حدیث مبارک د اخلاق یو جامع حدیث چې د دې مسلمان د لاس او د جبې د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ پاتې شي. خدای عام مسلمانان یاد کړي چې د چا د لاس او د جبې د ضرر نه عام مسلمانان محفوظ پاتې شي. هغه کامل مسلمان نه دی. اوس ورسته دې کې لږ تفسیر پروت دی، تاسو ته بیانوم. خو دې ضمن کې یو ضروري خبره کوم. هغه دا ده چې عام مسلمانان د چا د لاس او د جبې د ضرر نه بچ پاتې نشي، هغه کامل مسلمان نه دی. نو چې کله خواص د هغه د لاس او د جبې د ضرر نه بچ پاتې نشي، بیا به دته کم نسبت کېږي. لکه د چا د لاس او د جبې د ضرر نه اولیاء بچ پاتې نشي، په لاس سره هم هغوی ته ضرر رسوي، په جبې سره هم هغوی ته ضرر رسوي. په جبې سره هغوی پسې لګیا وي، په ترجمو کې، په درسونو کې، بیانونو کې، په جبه د هغوی بې ادبیانې کې، ګستاخیانې یا په لاس سره لیکل کوي، پمفلیټ لیکي، هغه چاپ کوي، هغه خپروي، پوسټرې لیکي. نو د تقریر او د تحریر په دواړو لحاظونو باندې بې ادبیانې د اولیاء کرامو یا د مذهبونو د امامانو یا د صحابه کرامو کوي، چارو یارو کې بارو کوي، یا د نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم او د نور انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات بے ادبیان نو بیا به دته کم نسبت کی چې دې په جبم لګیا
او په لاس باندې لګیا دي او دغه د تقریر او تحویل په لحاظ سره بیا د بيد د ظهور ترازی نو چې عام مسلمانان د چا د لاس او د جبې د ضرر نه بچ پاتې نشي کامل مسلمان نشي کېدلی چې خواص ته بچ پاتې نشي بیا به کوم مقام معزز مونږ ته چې اسلام کومه طریقه ښودلې چې یو مسلمان په بل مسلمان ورشي نو دې په سلام اچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ته دې سلام یو فلسفه ده قربان د الله محبوب وجه ده